أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. سورة الطور مخیاتونو کې شواهد ذکر کړو پدې چې عذاب برازي، قیامت به واقع کیږي، د قیامت بعض حالاتو تخویف و مکذبین تا بیا ورپسې بشارتو متقیانو مومنانو تا خبر روانه وا جنتون بی نعمتون بی مزیب آخلی پاغ سبانی چی دا دی رب دی لکم ورکرلی د جهنم دا عذابنا اللہ دی بچ ساتل لی و تب ویلکی گی خورا یوس کئی پا خوشحالی باندے پسوب دا آغی چی تاسو دنیا کی کم عمل کاؤ دیبا تکیابے لگولی پاغ تختونو باندے چی سب سب پراتی او دی لبا پنکا باندے منگا ورکڑی خیستا سترگو والا حوری او دی سرا دی اولاد اغبهم منگا یوزے کوچی دی تابیداری پا دنیا کی کڑوا پنیکو اعمالو کی قیامت ورځ خدا سی ورځ د چې پاغي کې هر یو سړی به د خپل عمل په وجه باندې انخته وي، د چا د عمل د پاره کمې به نه کو، څه چې هغه کړلي هم د هغې بدله به میلاویږي. دې ځینه نور د نعمتونو تذکره ده. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ میوو د غوښو کاسې ډکې د شرابو په دې باندې د دې خدمتګاران وي، خدمتګاران به هم داسې چې هغه به ښایسته وي. بعضې وخت کې دنیا کی هم داسی چې کله یو سړی خدمتگار اغا گندی اسخائی صفائی نئی نو التکی بیا د سړی خوراک ته ډډیم نه لګي. بعضې هوټلو ته سړی لاړ شي چې وګوري وایي د دې صفائی نشتی، آغازینا زبل تزو بل گوروئی. دارنگی آغا خلق چی کم خدمت کئی آغی تا چم سڑے گوری او آغا مسخا پسخائی نو سڑی مالتا کے بیا خوراک تا ڈڑینے لگی، ولی دے سڑی با دا خوراک کے لاس وحلی او پدی کے با دا پخکڑی او دے بیر اخلی او دا بکی او آغا بکی نو سڑی زڑا اسی ڈکش. او چی کل صفائی نو دا سڑی خوراک تردڑی لگی بیا سڑی وی زموڑی ما نخورم و چی دغ سے حالات اوینی نو دا سڑی آغا اشتہا پیداش. داغی تذکرہ اللہ رب العزت دلتا کی کئی. دغه مومنان د یو بل سره چې خبرې کوي د هغې تذکرم کوي. دنیا کې منګه د دغې عذاب نه به یریدو، الله ته منګه بچ کړو.
دنیا کې منګه توحید اختیار کړو، ایمان یو راوړو، د الله رب العزت د طرفنا چې کم منګ ته سویل شیو، کم احکامات پاغي باندې منګ عمل کړو. بیا ورپسې آیاتونو کې تسلی ورکي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقتم پیش کړي چې خلق بلیگیائی سوک بوئی لیوانے دے، سوک بوئی کاہن دے، سوک بسوئی لکیا بئی وئی با پدے پسی اخپل غوگ موڑا دی خبرو تا غوگ مگدا سوک بوئی ہے یو تن دے مڑ بشی، حوادثات دا زمانی با پیراشی، خلاص بشوتے. اللہ وی تو آیا تاسو انتظار کوئی، زم تاسو انتظار کو ان کے سکی گی. دا خلق ایمان نہ راوڑی، سرکشی کئی، د دې خلکو سره څه دلیل شتی نه نشتی، د دې خلکو سره څه طاقت وسره شته چې بر وخیږي کم زینه چې قرآن راغله د هغه ځینه ځان له څه دلیل راوړي شته نشتی، چې نشته نو پکار ول دادی چې خبر دی اومني کم څه چې ویل کېږي وته کم څه چې راغلی پکار دی چې هغه دی ایمان دی پی راوړي. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور وکو منگا دی لرا بفاکہاتن میوے ولحمن او غوخی مما یشتہون داغنا چی دی بے غواری دی بوتو زڑکی گی. اللہ وی آو بولا ورکو ددی سرا امداد بمنگا دغ پدی بانی کو. یتنازعون فیہا کاسن وار پوار با اخلی پدی کی کاسی ڈکی دا شرابو لا لغون فیہا چن بی بیہودگی پاگے کے ولا تاسیمون گناہ. دا دنیا شراب خودی دا سی چی آغا سڑے اوہن سڑے بیا بیہودہ خبری کئی پزان میں اسرائیل نا پوئی گی خوی لگیا چی سے ہوئے نو کلبا کنزل کئی کلبا سکئی کلبا سکئی. دارنگی دا شراب دا سیدی چی دا دی کلو اس کنو دے بائیں سلے گناہگاری بولے شراب دی دا سی چی دا دا گناہ شے دے. جنت کے اللہ رب العزت بے جنتیان اللہ ورکی آگے کی با گناہ با پکیم نہیں، بیہودگی با پکیم نہیں، نور زیون کی راضی نور کلا کلا دا نشہ چی سڑے کی نو آغلا الٹے ورزی، کلا چی سڑے نشہ کی نو آغا پس سر بائیں در رازی. اللہ رب العزت نور زیون کی وی لا لغون فیہا باہے کہ لغو بنائی کلوئی لا یصدعون عنها ولا ينزفون نو پاگی کی الٹے ولورزی او نو پاگی کی سرخو گئی دلی. دنیا دا شراب و پشانتی بنائی دل دگی دا چی جوڑا ولیکی گی جوڑی گی نو دا خود خاص شئی. ابتداء دا اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا شراب حرام کڑیشو نو دا غلوخ باند ام پابندی ولگولا چی دا لوخی بسوک نہیں استعمالی آئے کہ سلوخیو الدبا والحنتم والنقیر والمزفت الفاظ رازی دغی کے بخل کو شراب جوڑو داش لوخی بم نہیں استعمال ہوئی خواہ ابتداء کی کلچی خلق دا شرابو اگا کرکے پزرونوں کے پیدا شوا بیاوی خیر دے وز دا لوخی استعمال ہوئی زمانہ پی تیرشی ہوا وز استعمالی سوگنو خیر دے استعمالی دیش. لیکن ابتدا کی دا سی چی کلا یو سڑے دا دین قلار شو نو دب مخ کی چی وز بازی سیدنا کلا رازی کنو خلق اس کی
هغه لوښی د ده مخې له راځي نو ده ته بیا هغه شی یادېږي ښه د ده بیا هغه زړه کې خارق پکې بیا راځي ښه زړه ورته بیا کېږي بیا مې لوکړې وکړې ښه نو یتنازعون فیها کاسا وار پوار باخلی پدې کې کاسې ډکې د شراب ولا لغون فیها نه وی بےهدګي پدې کې ولا تاسیمون په کې څه ګناي ويطوف عليهم غلمان لهم او چکرې بلګي پدې باندې الکان چې هغه به د دې لپاره خدمتګاران کأنهم لؤلؤ مکنون گویا کې هغه به په شان د ملغلرو پټو ساتلو شو چې ملغلره پټه ساتلی شوي مطلب دا چې ګرد غبار پې نه لګېدلی صفایي ته ضرورت نشتی داسې صفایي به پکې پاک به وي خدمتګاران به وي او دغه خدمتګاران به حورې به وي دا به اخوا دېخوا کېږي راضي به دا به د ده ځان یو حکومتي وروسته به راځي سورۃ الدهر کې راځي بیا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون نو مخکې وشي بعض د دې نه په بعضې باندې نه یو بل نه تپوسونه به کوي بعضې تپوسونه کېږي به مخکې هم څه تېر شوي جهنمیانو باره کې کله تپوس بګې زموږ یو ملګری و هغه به دنیا کې موږ سره کېناسته پاسېده خو هلته کې زموږ د عقیدې نه زموږ د دې کارونو نه خلاف و نو الله رب العزت د طرف نه به وویلی شي ورته اینه یې نو فاطلع فرآه فی سواء الجحیم وی هلته وي نو دی به ورښکاره شي دی جهنم ته سر چې ورچوت کي نو به ویني په منځ د جهنم کې ناغسته به بیا څو خبرې وکړي تالله ان کدت لتردین دا خو موږ هم هلاکولو موږ هم د خپل ځای ته راړولو خو الله موږ باندې رحم وکړو وقانا من عذاب الحمیم عذاب السموم عذاب د جهنم نه الله موږ بچ کړو قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين نو وی بدی یو بلته چې یقینا موږ مخکې د دې نه په خپل حال کې یره کوونکي موږ به یره کوله د الله د عذاب نه موږ یره کوله د الله د مخالفت نه موږ یره کوله فمن الله علینا نو الله احسان وکړو موږ باندې ووقانا عذاب السموم او بچ کړو موږ عذاب د ګرم اور والنا یا عذاب السموم د ګرم لوګي والنا هغه لوګي چې لوګیم ګرم دی داسې لوګي دی السموم اذا مسوماتو کې باندې نوزي کوم چې د سرمنه کې دا نری نری سوري دي کوم چې دا وختر اخیږي پدې کې باندې نوزي نالته کې اډو کې تبرسي کا الله دې موږ وساتي ان كنا من قبل ندعوه یقینا وو بمنګه مخکې د دینا چې موږ دعا کوله د الله نه موږ برا بلو الله لرا الله ته موږ आवाज کوو موږ توحید منو انه هو البر الرحیم یقینا الله هغه الله چې دین هغه بر نیکی کوونکی دی د خلکو سره احسان کوونکی دی الرحیم رحم کوونکی دی الله موږ سره ډېر ښه کړلی موږ سره ډېر احسان کړلی چې موږ یې دغه جهنم نه بچ کړو او موږ یې دې ځای ته جنت ته راورسولو الله وی فذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده نو ما او تاسو ته تسلی ده ما او تاسو کو څوک سوي نو وی پیغمبر ته ویل شي دي نو ما او تاسو یو بکیلا فذکر جو تپن ور کوا دې خلکو ته نصیحت کوا فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون نه ته په نعمت د خپل ربانی الله تعالی انعام کړي نعمت د باندې کړي نو ته پیغمبر کړي تعالی کتاب در کړي د دې کتاب په ځبانې د پیغمبر په ځبانې ته نه به کاهن س کاهن ولا مجنون او نه لیونه
تم مجنون خونای کاهن خونای کسوک لگیا دی وی نو وی بخیر دے پلا خلی دا وی با اللہ پا دے پسی اخپل وگ نوڑی خوا اللہ وی صدت ویمہ چی تا کاہن نئی تا مجنون نئی وز دغی اسڑے دے لگیا دے وی نو وی بکنا ادسا حیثیت تے چاہتا تا تا کاہن وی تا تا شاعر وی تا تا مجنون وی تا تا بلسوی بلسوی وی بلگیا وی ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون آیا دا خلق دا سی وی چی دا خو شاعر دیں نتربص به منگا انتصار کو پدبانی ریب المنون دا حوادثات دا زمانی دا گردش دا زمانی زمانی گردش کی گئی زمانہ چرلی را چرلی زمانہ تیری گی ووڑے کی یو جمع کی گی یو وقت براشی نو دے بمڑشی خلاص بشی منگ بتی دموش ہوئی اللہ وی قل و توعا یہ خلق تو توعا تربص انتظار کوئی پر انتظار کی نہیں فإنی ماکم من المتربصین یقینا زم استاثر دے انتظار کون کنا زم انتظار کون خواہ حوادثات زمانہ پر تاسو باندې راضی یوازې په ما باندې راضی کنا تاسو باندې بم راضی تاسو باندې بم راضی ولی حوادثات زمانہ اول کې سړی نو بیا پیدا شو وړکیو لو شو ځوان شو بوډا شو مړ شو دا حوادثات زمانہ په ټول باندې راضی دا یوازې ما باندې خو نه دا چې تاسو ما باندې انتظار کوئ تربصوا تاسو می انتظار کوئ زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه بل ځکه چا دا وي چې دغه نور انارنا اولاد نشتی بس دغه یو تن دی چې د مړ شي جو خبر اخلاصه بعضی خبرې بعضی یی داسي بعضی ډلې یی داسي بعضی جماعتونه یی داسي بعضی پارټي یی داسي چې د یو تن باندې پسر باندې چې کله هغه مړ شي خبر اخلاصه شي ندید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی مویدہ ہو یو تن خبر بخلاص شی خوشحالی دا پا دے پا ازا ختم بشی اولادی نشتی خدا سے ورزی بایی دا زمانگا غوگونا بخوری و بخوری خلاص بشی دمو بشو تے آنو تب یہ و دے بلاد شی آغا خلق اللہ مخ کی کڑا بدر کی آغا خلق تباشو عطبہ دے شیبہ دے یو دے بل لے امیہ ابن خلف تے ابو جہل لے اٹو لاڑا اغیب دا خبری کولی ویزا صبر کوئی وطا ختم بش اللہ رب العزت وین نشانیاک هو الابتر یقیناً ستا دشمن چی دے آغا با بے خیر آغا با بے برکتی آغا با بے اولادی آغا با منوتی آغا بیا رسو سکنوم ناخلی پا عزت باندے خواہ پا عزت بائی نم ناخلی سو کاغا عطبہ دے کو شو شیبہ دے کو امیہ ابن خلف دے کو بلک ولید ابن مغیرہ دے کاغا ابو جہل لے ار یو چی دے پا عزت بائی نم ناغستے کی کا اخلی نم خلق پا بدئی اخلی قل تربسو وطوائے انتظار کوئی فینی ماکم من المتربسین یقناً زیم ستاس سرا دے انتظار کون کنا ام تامرهم احلامهم بہادا آیا حکم کئی حکم کئی دیتا احلامهم ددی عقلنا ددی عقل دیتا دا حکم کئی ددی خبر حکم دیتا ددی عقلنا کئی ام هم قوم طاغون یا دی دا سی خلق چی قوم دی سرکشان سرکش خلق دے سرکش قوم دے ام یقولون تقولہو بل لا یمنون ام یقولون آیا دا خلق دا سی وی تقولہو چی دا قرآن کریم دا زانہ جوڑ کر لے دا قرآن کریم دا زانہ جوڑ کر لے دا قرآن کریم دا زانہ جوڑ کر لے شوئے کتاب دے بل لا یؤمنون بلکہ دا خلق ایمان نراوڑی دا خلق ایمان نراوڑی منی نا ایمان نشتی پا اللہ بانے دا اللہ پر کتاب باندے فلیاتو بی حدیث مثلینو پکار دی چرا دیوڑی یو حدیث تراوڑی مثلی پشاند دے
یو حدیث دی راوړي، یو آیات دی راوړي، یو مسله دی راوړي، یو دلیل دی راوړي. لکه څنګه چې دا قرآن کریم مضبوط کتاب دی، مضبوط دلیل دی، دغسې یو دلیل دی راوړي. ان کانوا صادقین کی چری دی رشتونی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا دی پیدا کړی شي دی بغیر د څوک چا الہ نه. ام خلقوا من غیر شیء، آیا پیدا کړی شي دی داسې بغیر د چا پیدا کوونکي نه، دی چا پیدا کړي نه دي، دی د ځانه پیدا شي دي. هغه دهریو باندې هم رد دی، دی وایي دا هر څه په خپله باندې کېږي. هغه په خپل باندې څنګه کېږي؟ په خپل باندې کېده دا ټول هر څه به ورانو جاړو. دا څومره نظام چې په ترتیب باندې روان دی، نو پته دا لګي په دې پسې یو ذات شته. که انسان ګوري دا کله کله دی لګیا دا بغتتن شوی دی، وایي دا اچانک داسې یو کار یو شوی دی، اچانک کېږي. دا انسانان چې څومره ګوري دا ټول تقریبا یو بل ته نږدې نږدې دي. که فرقي لږ ډېر شکلونو کې فرقي، رنګونو کې فرقي، لږ ډېر فرق پکې راځي. الله وایي دا خو ما بدل کړي، را بدل کړي چې دا بالکل یو شان په یو سانچه کې جوړې دی، نو بیا خو خلکو نه پېژنده که زما هغه پکې کم یو دی، د بل هغه کم یو دی، پکې هغه پکې پته نه لګېده. نه الله پیدا کړی داسې چې هر یو سړي ته چې ګورې نه هغه رنګ جدا دی. الله رب العزت مخکې ویلو په پیدایش تاسو کې وي و اختلاف الوانکم والسنتکم، ستاسو د رنګونو او ستاسو د جبو په اختلاف کې هر یو سړي ته چې ګورې ټول بدل بدل لی، رنګونه بدل لی، شکلونه بدل لی، آوازونه بدل لی، نو جبې بدلی دي. شی دغه یو دی، هر څه چې ګورې بدل بدل. بیا دلته کې خلک دا لګیا دي ګوتې لګوي. دا ګوتې چې لګوي نه دا څومره خلک دي، څومره وایي دا بچه ته په زرګاو به یي که نه په لکاو به یي؟ نه دا په زرګاو لکاو باندې نه دي، دا خو په ارباو په کرباو باندې دي. آدم علیہ السلام نے چې راواخلې دې وخته پورې نن په زمانه دې دور کې چې وګورئ څومره په ارباو خلک دی. هر یو ته چې ګورې د هغه د ګوتې هغه ګوته چې لګوي هغه بدل بدلي، د ګوتې کې چې کوم نقش دی دا بدل بدل دی، هر یو سړي بدل دی. که څومره خزاني دی الله سره. دا پہچان یو ذریعہ دا یو چې دا څوک دی او څوک نه دی. وایي نو دی چې اوس ګوته ولګولی شي هلته کې د ټوله هر څه چې دي کومه ډیټا ده هغه ټوله را مخامخ شي په یو ګوته لګولو سره. الله رب العزت خالق ذات دی. دا دغسې نه ده شوي چې دغسې بس یو مشینري لګول بس یو شان چاپ کېږي، په مخه باندې دړادړ لګیا دي، دغسې کاغذونه راوځي. د دې کاغذونو په شانتي نه دی چې دغه شان چاپ کېږي، په هغې کې بیا فرق پکې نه وي، یو شان. نو دلته کې الله رب العزت چې کم د دې دننه سسټم جوړ کړلی، د دې د رګونو سسټم، د دې د پټو سسټم، د دې د اډوکو سسټم، کم یو ته چې ګورې ام خلقوا من غیر شیء، آیا پیدا کړی شي دي بغیر د خالق نه، بغیر د الہ نه. ام هم الخالقون، یا دی دا خلق دی په خپل باندې پیدا کوونکي دی، ځان په خپل پیدا کړل؟ نه. ام خلقوا السماوات والارض، آیا د خلقو پیدا کړل اسمان نو ځمکه؟ بل لا یوقنون، بلکې دا خلق یقین نه لري. ام عندهم خزائن ربک، آیا د دې سره دی خزانه ستا د رب؟ ام هم المسیطرون، یا دی ام هم المسیطرون، یا دی چوکیدار، دی داروغه، دی مسلط.
ام لهم سلم یا د دې سره سیړی شته یا د دې سره اسباب شته د خطو چې دی اسمان ته وخیږي یستمعون فی چې اوري دی پای په جبانه نو فلیاتی پکار دی چې را دی وړي مستمعهم پر اوریدلی شوی خبره به سلطان مبین په دلیل کار باندې دې خپل اوریدلی شي خبر راوړي کنه د دې سره سلم شته سو د دې سره سیړی شته اندر پایشته د دې سره د خطو سره اسباب شته چې وخیږي بر اسمان ته او هغه زنه څه دلیل راوړي هغه زنه څه خبر واوري او هغه راشي دلته کې وکي شته وسره نه یستمعون فی دې بروخي جال دې هغه واوري نو فلیاتی مستمعون نو پکار دي چې وادي وړي را دی وړي په لوري دلی شي خبره به سلطان مبین په دلیل کاروان کار دلیل وسره پیش کوي وره دلیل شته نه سره دا ځوانه بس وامددناهم بفاکهة ولحم مما یشتهون او ورکو منگا دیلرا میوی ولحم او غوخی مما یشتهون داغنا چی دی بے پسربانی غواړي د دې پسرونو کې داغی اشتها برازی یتنازعون فیها اخلی بدی وار پوار بانی پاگی کی ڈکی کاسے د شرابو لا لغون فیها چی نبی بیہودگی پاگی کی ولا تاسیمون گنا ويطوف عليهم غلمان او چکری بلگی پدیبانی غلمان اللکان لهم چی دید دا پارا بی دید خدمت دا پارا بی کانهم لولو مکنون گویا کی آغی بی ملغلری پٹی ساتلی شوی واقبل بعضم علا بعضی یتساءلون او مخی بشی بعض دینا پا بعض بانین یوبلن تپوسن وکی قالون ویبا انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین یقیناً منگو مخی دینا پخبل اہل کی یرکون کی فمن اللہ علینا نو اللہ احسانو کو منگ بانی ووقانا عذاب السموم او بچیو ساتنو منگ دا عذاب دا گرم سلی والنا دا گرم لوگی والنا انا کننا من قبلو ندعوه یقیناً منگو چی مخی را بلو بسر اللہ لرا انہو هو البر الرحیم یقیناً اللہ دے اغد احسان کون کے دے رحم کون کے دے فذکر نو تپنور کوا فمانت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون نو نئی تا دخپل رب پنعمت بانے سا کاہن نئی ترویتی نئی ولا مجنون اس لیو نئی تا کاہن نئی جادوگر نئی ام یقولون شاعر آیا داخل کوئی جی داخل شاعر دیں نتربسو بھی ریب المنون منگا انتظار کو پدمانے دا حوادث آتو دا زمانے قل تربسو وتوا انتظار کوئی فینی ماکم من المتربسین یقیناً زیم ستاسر دے انتظار کو ان کو نا ام تامرهم احلامهم بهذا آیا حکم کئی دیتا عاقلون ددی پدے بانے ام هم قوم طاغون یا داخل دی پخبل بانے سرکشان ام یقولون تقوله آیا داخل کوئی چی دا قرآن کریم دسانا جوڑ کر لے بل لا یومنون بلکہ دا خلق ایمان نراوڑی فلیاتو بحدیث مثلی نو پکار دی چی را دیوڑی یو خبرہ اور دلی شوی پشان یو خبرہ پشان دے یو حدیث تی راوڑی یو آیات تی راوڑی یو دلیل دی راوڑی پشان دے ان کانو صادقین کچری دی رشتونی ام خلقو من غیر شئین آیا پیدا کرے شوی دی بغیر دس سشینا بغیر دس الہنا ام هم الخالقون یا دی پخبل بانے پیدا کون کی دی چی پیدا کرشی دی دی دغ سے پیدا کرشی دی تبا امر نہیں نکی یہ بلزی کی ویلی ام خلق السماوات والارض آیا پیدا کری دی اسمان نازمکے بل لا یوقنون بلکہ دی یقین ندری ام عندهم خزائن ربک آیا دی سر خزانے استاد رب دی ام هم المسیطرون یا دی پدے بانے مسلط دار و چوکی دار ام لهم سلم یا دی سرا سا اسباب د خطوری اسمان طرف تا یستمعون پیچ خیجی پاغی بانے نچی اوری پاغی وقت دی پاغی بانے داغی پسرے بانے فلیاتی مستمعهم نو پکار دی شرا دیوڑی خپل اوری دلی شوی خبری بسلطان مبین پا دلیل کارا بانے اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بند عمل توفیق رہی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم قنا ساوکی وطبسوانا